هر سړی ته چې ګورې صاحب د 2 روپو اخبار به اغستې نه چکړې به داسې به روانې او داسې به کېږي. څه چلو شو؟ ګوادر ورکو ګوادر نه ستا مور هم ورکړې د امریکې ته، ستا ښځه هم ورکړې د امریکې ته، ستا لور هم ورکړې د امریکې ته. ته د امریکې غلام یې، ته د ګوادر غمونه جاري لګې. پرون سیکریټریټ سره تېرېدم څونه لته په داسې ملک لکه دا مونږ چې پکې وو، ټول لعنت. سیکریټریټ سره تېرېدم نو یو لوی قطار د 300-400 کسانو ولاړو. هلکه داسې چل دی ویلې دلته یوټیلیټي سټور دی، د غوړو ډبې پکې 35 روپۍ ارزان ملاوي، د غوړو ډبې پکې 35 روپۍ ارزان ملاوي. نو هغې له یو لوی قطار ولاړو نو زه ورته ودرېدم. ما الحمدلله ایو راته وایي چې ولې؟ مال خدای څه پېژندلي یې چې د 35 روپو ډبي ته به ټول ورځ تېرې ستا نمبر چې څه وخت کې راځي بیړه دې غر کشه ډبي خو به خلاصي چې دا 400 کسان پې وزرېږي. اوس ته دې ته لږ سوچ وکړئ، دې ته چې یوټیلیټي سټور داسې د اسمان نه را پرېوتی دی که د جهنم نه راغلی دی که د کوم ځای نه راغلی دی. کورم د میردین جومات شخ هم د دغه میلونو غوړي دي که نه بیړم غرکش. نو یوټیلیټي ته چې لاړو 15 روپۍ ارزان شو، بار دکاندار ته چې راغی 15 روپۍ ګران شو. دا څه مطلب؟ کورم د میردین جومات شه په خبره نه پوهېږئ. یوټیلیټي سټور پکې چا کړی دی؟ اورو بوری ده یوټیلیټي سټور کې ارزانه ده 10 روپۍ او بار دکانونو کې ګرانه. نو دا یوټیلیټي سټور چې دی دا چین دی که جاپان دی که امریکا دا که لندن دی، دا څه شی دی چې هغې کې ارزانه ده او د پاکستان کې ګرانه ده؟ په یو ملک کې د خدای عظیم قهر باندې دا ملک او دا قوم اخته دی. دی که نه دی؟ خدای پېژندلو یی که نه یی؟ تاسو مغه نه یی چې په الیکشن راشي او دې سرمایهدارو ته ګډېږئ په سره؟ مغه یی که نه؟ اوس ورشئ چې د چا د غوړو میلونه دي در باندې پرون وزیران پاتې شوي دي چې د چا د غوړو میلونه دي ورشئ که نه؟ زما عزیزانو خدای پېژندي او ډېر خوند یې کړی دی. زه خو چې ورځ تېرېږي د اړه مې باغ کی یعنې توبه استغفار. شین مرچکې په 6 روپۍ کیلو چې خره ته واچوه والله کې وکړو. دا شنه مرچکي ته خره ته واچوه یعنې تاسو د خرو نه هم بدتر یې. په 6 روپۍ کیلو شین مرچکې اور اس میں سبزی اغسطہ مالک سبز مرچاں دے دے. ما تو جی کتنے دے وہاں مال کتنے دیتے اتنے دے دینا ما تا پتہ نہ ہوا گران دی مال اتنے دے دینا ویل اتنے دکاندار مطلب اتنے مال کیوں ویل 6 روپے کلو 6 روپے کلو یو دوه راواغست مړه دومم په دې مخ په ورويشتم لته غرق نو د لیډرینګ هسپتال ته کړلار شم دا اوس جاب والا ډاکټران نو په دې غاړه کې سټسکوپ اچول په دې غاړه الله ستاسو اورځ بولټن بلاک یو مریض پښتنه مې کول نو یو پینځ شپږ را کوښنه یو ما سره وګاو والا دې مټ نه میونیو او سټسکوپ دې غاړه کې اچول مال ډاکټر سره مبارک شه ولولې مالوسم درې ژوند کړه مړی مالوسم درې ژوند کړه داسې رواني چې اړو سړی درته سړی نخ کوي ته څه پوي ته څه ډاکټر ستاد ملک لندن او امریکن پاس ډاکټران چې بیمار شي امریکای ته او لندن ته ځي خپل علاجم په خپل نشي کوله ولې علاج ترنه پورې امریکا او لندن ستاسو بوتکا دادا چې وخت پوره شي ډاکټران ورته ولاړي سټسکوپ په وګونو کې چولي ساده سومبای نه ساوزي ډاکټر اوهو ساری دته وشو نو دا ډت به رئیسار کړو وکنه په دې جوګنشاه کې دنه د اسیه مالک یو د سیکانو ګوردوارا نو هغه کې ګرن پروت د سیکانو کتاب نو د اتوار پروز به د سیکان خپل لخ په خزه او سړی روانو پښتنه وکړه سردار جی کدھر ول به متھا ټیکن چلیاں متھا ټیکن نل تبورغه ګرن ته سجدا وکړه نننم زمونږه بت کدا چې دا او متھا ټیکن امریکا دا او انګریزان دي زمون پاکستان کې چې نظام بدلیږي نو امریکای ته اول لاړ شي سجده ورته وکړي چې کلنګټن صاحب خیال وکړه نه ته په څه پوي ما تاسو په هغه ورځ کې نه ویلي دي چې پاکستان جوړېدو دلته आवाज وشي چې سیکان رااله ها ما لیدلی وای کنه په بلم د علاقې خلک چې کپچا په مخ کې پاکستان جوړ دی وای په ایمان درته پته ده کنه ها आवाज وشو سیکان رااله
په دې بازار او په دې سړکونو د دارو د پاره سړی نه ښکاري، د دارو د پاره. بیا ما تاسو لیدلی نه د سن 65 په جنگ کې په دې جمعات کې زه پروت وم، پاس په دې کوټاګۍ چې کوټاګۍ کې پروت وم، نو ګوګوش چې ګوګوش نو یو چتراله طالب دی جمعات کې نو ما تاسو आवाज کې چې ته خدای هم سټیو باسز ما خود په تخته کتلې کنا، په تخته مې دا قوم کتلې ده ساري کال کړو. نو د مورچې څومره ناس چې ټول پر پاسه ده ول سر پټ کړه را دي غرکش ولی سر دې پړقوي الته جاز نشي شاور کوي اوس پر باندې بم را ورځي. ما خو په تخته کتلې کنا، په تخته پړانګانو ما تاسو پیجندلی چې دا خپلو کې پړانګان یې مخې سره تماجه او ټوپک تلاش کوي. ما خو کتلې خبره در سره څوک نشي کوله، ما خو کتلې ما پیجندلی. دسی حکومت به خدای په دې ملک رانه ولي او خوب هم نه لیدې کی ان شاء الله د خیر ورځې مخ به نه ګوري په پاکستان کې. پرون مازیګر یو رااله ماته تاسو جیلند تر راځي کوي معلومه ما ختم نه ولې ما خاص اوسې باندې ولې یار لسمه خلاص کړ. او ساتوک دې خبر یې چې ګورم نو خزه به ور سره بربند روانې سری شونډې نه راي غاړه چې ګورم بل دې هر لسی پاره مو ویلو مالخا هغه خزو خبرې چې پکې دي هغه سپارو تلانه رسیدلې جوړي په خدای باور کو چت پاسې دو منډه ملغه سپارو تلانه رسیدلې خزو خبرې چې پکې دي تا ختم نیولې تا پافس پسې دا قران اوري چې خدای وي قرنا فی بیوتکن خزې دی پکور کې کینی بار دی نوزي دا آیات ووري او پافس پسې او خزې دی بیا چې دې پردي سپی بوئی ته پاتیزانو پسې ختمونو باندې بزان خلاصې دا آیاتونه ووري چې خزه په پکور کې په زور زور نه ګرځي چې د پڼو आवाज هم پردې سړې وانه وري. دا ووري او خزه دی په شامی روډ باندې پردي سړی بوئی او ته پاتیس پسې می ختم وکړه سچ دې برې شو جنت تلاړ جنت تلانو دا پس خدای غوا لنګ کړه ستا کور د غفلار مران دی. تاسو خیال راغی پښو په آرام کې نه مګه دې نه دلی دلی چې مګه وګوره زبستا شیخی بیا تا ته وخه ستا بزرګي به بیا تا ته وخه. تاسو ورشي په دې کچارو کې وګورئ دا شیخان مو ګورئ او دا تسبو والا مو ګورئ دا بزرګان مو ګورئ په دې روزه کې وګورئ دا شیخان چې مخې ځان کو په بټ دا دوی الکه ولې دې را دي غر کشه ول موته ول چې غل مخره دا مازغه ولوشت ما ته ویل چې غل مخره او پختونه کور دی وران شنو چې درته ویل چې غل مخره نو بیا باندې نه وشته دې را دي غر کش اوس هم دا خلق نسمه تیار جنگ دی د کشمیر چې د مړو شوق دی درته او د ډزو شوق دی درته راځي چې ورم ولا کمر شوي شهیدان به یې کبندي پاتې شوي غازیان به یې تاسو د خپل تیزونه بیګاو بیا وګور ما ته تاسو معلوم نه خپل کې پړانګان یې یو بلتا خپل کې ترزن یې یو بلتا د خلکو ته تاسو ګوري چې د مړي کټون ترش یا مولام کتو دا موږ تلاوت زادي به خو بس خلک تنک زه وی کنه ته په خزه او شرمېږي چې ټول شپه بلو پرنٹ ګوري ته نه تنګيږي سینما کې چې 3 غنټې ناشته ته نه تنګيږي د شپې چې وی سی آر ته ناشته نه تنګيږي په ټلویزیون کې چې ډرامو ته ناشته نه تنګيږي او کومه له دغه صورت تیر کو نو ته چې تنګي کوم نو تاسو خنزیر بم سبا مردار او دا قران به در پسې درلېګم چې ډېر اخلاص کا دا مليانو دې خدای بیړه تبا کې چې د سړي زوی او نه سړي زوی نه ګورو قران ورپسې بشي سړي ته وګوره چې پرون دوی چې مولا اوس کوم مولا چې وګت قرات وای زمونږ د بالا معنی کې زما مرګري دي زمونږ د دې جماعت امام هغه غریب بیمار دی کله په ځان پوه نشي وګت قرات شروع چې راشي وای چې نن خو هغه امام صاحب داسې د شله او پکې دا جماعت ده لري نه سره تاسو خدای خبر چاره بلا باندې اخته دا کله دې په سجده کې هیر شي ته درې غلو په دې سلور زلو یې په سجده کې وبش نزله دی او چې نو شکر نو باسي چې خدای ته په سجده دې ډېر وخت تیر کو ها ته چې تندې لا ګوله په دې سمکه ته چاته پروت دی خو ګورې ټول وایي چاته پروت نو چې په سجده الله ته ډېر سات امام ایثار کړي نو ته شکر نو باس چې ته چې ود شو پکې قران د چا خبرې دي ها ته شکر نو باسي چې قران هغه وګت کو د الله خبرې دې لګي زیاتې واوري دي شکر نو باسي دې شینشه هغه کنزل په خله ناراضي چې لګ مېړه یخش زاره جمعه چې دا غړې وړې ويم زم جو بلی جمعه له بنر راځي که خیری زما ځان به مخلاص شیخ پړند راځي دا رامیانو خبرې خود څومره اوري
د ډمانو خبرې خو څومره اوري ورته شپه ورځ ناست ما خو ستاسو کورونو کې د ټلویزیون کمرې لیدلې دي غټې غټې متکې مچولې داسې ورته ډډه والي ورته ګوري که نه چا کره ټي وي شته لاس اوچت کوي نه خدای هم ورک که چې ورک شي داسې تکیام ورته والي او ښځې نر ورته ناست دي ما خو تماشې کړي اوس ما پسې چارې ډرامې کوئ اجازت دی درته که کنزل را پسې کوئ م اجازت دی که ښځه او لور راته کنځئ درته اجازت دی هر څه چې وایي ما خو ستاسو تماشې کړي تر یو بجې م ورته ډډې والي او ډراما هلکان په سرکونو لګیایي لانیا نن خو نیلامګر دی بس خدای والله که زه پې پوهېږم نیلامګر څه ته وایي خو نوم مې اورېدل نن خو نیلامګر دی بیا په ما تېرېږي هر مازدیګر دا د سوټمارې زامن دا میندې چې سوټې تپي ټوله ورځ دا بې بسم الله پیدا چې دي دا الحرامیان په ما تېرېږي زه یې ګورم دغې باندې خو نه تنګېږئ او په قرآن نه اوږدېدو تنګېږئ نالت دې په مای چې زه به په تا قرآن وایم او زه به 3 سپارې وایم او په تا پسې به خدای په راستی کې درو بخم چې وځایه مې حلال کړم بیا دې وخت کې ما ستاسو هدیرې لیدلې دي راته یې ښودلې دي چې والله که دې هدیره کې داسې مړی شته چې ته یې وګورې اوړه دې خوشحال شي دا قبرونو کې ناست دي او غوښې تې غوسېږي لګیا دي چې کوم نیکانو هم ما لیدلي دي 300 کاله پس مې لیدلي دي ثابت پراته وو کفن هم چینجو نه ووالی ما تاسو ته یو خبره کړې وه یو کار دی ستا د ملک سرمایهدار طبقه چې ده اول خو روجي نیسي نه دې ته کډني ټربل شروع شي چې روژه هغه ورځ رانه یو سړي تپوس وکړو د یو دفتر کې وی جی ما ته کډني ټربل دی ډاکټر وایي چې اوبه ډېر څښه دا روژې که نه نیسم مالته به یې نیسي ویل ډاکټر راته وایي ما ډاکټر غول خوري د دې ډاکټرانو چې منئ خدای به م کورم وران کي ورپسې ما ته وی چې ستا ګوډې باله ټیک شي چې ته وزن کم کړي 15 پونډه په ما خپل وزن هم کم کو او ګوډې مې هم ټیک نه شوې نور څه تکلیف چې درته وي واک کوه واک بچې په بل څه نه پوهېږي وایي واک کوه واک ګرځه دلته یو خان زمونږ د بالا ماڼۍ کې په ګرځېدو یې بیړه تباه شوې وه اخر د خپو د مرض نه مړ شو واک کوه واک نو چې بل څه نه ورځي وزن کم کا یا واک کوه واک خو سموایه چې نه پوهېږم که خبره مې دې پورې کوله چې د ماښامي کې تاسو ګورئ لکه شنمر یګي ګران دي زه اډو خورم نه ځه په تندر دې ولې چرګان ګران دي زه نه خورم نری غوښه ګرانه ده زه نه خورم غټه غوښه چې 38 روپۍ کیلو ده نه یې خورو زه ما درته تېرو جمعو کې ویلي چې زمونږ 15-14 کسه وي د کوره کل 4 کیلو د هفتې خرڅ دی 4 کیلو نه هلکه دومره پکې اچوي چې هغه بوی قدرې پکې وي نو یو ورځ ما ته کور کې وي چې دا بوی څه مطلب شو بوی دا مطلب دی چې دا دغه دی دا چته پیژنئ ټول چتی یې که نه چتی سلیمان علیه السلام ته وایي چې زه تا ته روټۍ کوم هغه ویل ته ماله روټۍ څنګه کوي جي راځه کوم ځای کې وی د سمندر په غاړه سلیمان علیه السلام هم خیال وکړو چې یاره چتی دی او سلی خپکیا خو ځئ چې ځو سلیمان تخت اوچت کو سره د فوج او سره د ټولې عملې د سمندر غاړې ته لاړو هلکه چتیه څنګه چل دی روټۍ وکړه که نه دعوت دې چېرته دی هغه داسې والوتو یو مولخ یې ونیو مولخ یې ونیو په هغه مخوکه کې زور ورکو مړې کو مسله دا ده چې مولخ او مایې بې حلالولو نه جایز دی خوراک مولخ یې ونیو سمندر ته یې وغورځولو چتیه څنګه چل دی ویل دا سمندر دعوت دی که نه څنګه دعوت دی نه پکې غوښه شته نه څه شته ویل غوښه مې پکې ور واچوله مولخ ان فاتك اللحم فاشرب المرقه کچاله تیکاو نه رسیدا خوروا اوس کوي نو د ټول ملخي سمندر خوروا کړه خیال دراغه وې صاحب کچاته تیکاو نه رسیدا نو خوروا اوس کوي نو سمندر خوروا شو سليمان عليه السلام په خندا ځان مکو یا ظالمه دا د سر ډرامه را سره وکړه نو ما کور ولی ضرور دغه نه پاخوا بنه زئی او چاته چې تیک نه رسی خوروا اوس ګرانه ده بنډای ګران دی وجود په سلوي نو د بنډو دی شکل توستو ګور لکه د هغه وینه چې سکی څه شی ورته وي جوکا د بنډو دی شکل تو ګور د جوکی په شان په تندر ولګي نو په سلوي روپۍ کې نو خو ما خورا کنه ما خورا د پر ارزان دی خورای لوګان ارزان دی خورای گازر د ټولو نخیری صاحب د گاډو کې مزیداری ګرځي وای اوس چې سار را پاسې صاحب الا گوادر ورکو امریکای ته الا گوادر ورکو الا گوادر ورکو تاسو به مونږ گوادر پیژنئ محمد الا وی گوادر ورکو الکه دا گوادر څه شه دی
وای گوادر ورکو کنه امریکای ته. دا داسې چلو په مسلو نه پوهېږي. دا داسې چلو چې د بادشاه یو دوبي و، د هغه خر، د هغه خرې لنډۍ نامه وه. څه نامه یې وه؟ نه نه ټول ووایي لنډۍ. دا خر لنډۍ نامه. لنډۍ مړ شو. د دوبي ښځه های 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 ځکه چې د هغه مېړه مزدوري په هغه خر کېده. په جړا راله د بادشاه ښځې ته وی چې ولې بادشاه ښځه ورته وی چې ولې جاړې وی جي لنډۍ مړ دی. اوس بادشاه ښځه دا پوښتنه نه کوي چې لنډۍ څوک دی. د بادشاه ښځه په جړا شو چې لنډۍ مړ دی. بادشاه کور ته راغی چې ګوري ملکه جاړي. د بادشاه ښځه چې جاړي او ستاسو په ایمان وایي چې بې نظیره څوک په جړا وګوري نو د بالا ماڼۍ دا پرکټي به هم ورته په جړا شي که نه؟ مونږ خو هم بچي یو که نه؟ زمونږ مور ده، ته پوه شوې؟ که دا نه دا مور خو زمونږ مور ده که نه؟ مبارک هم شه. اوس چا په جړا وګوري. بادشاه راغی چې ښځه یې جاړي. ښځې څه چل دی؟ لنډۍ مړ دی. بادشاه هم په جړا شو. دربار ته لاړو، وزیران ناست دي، کابینټ لګېدلی دی، بادشاه جاړي. بادشاه قبله عالم خیر شه وی لنډۍ مړ دی. ټول وزیران په جړا شو. چې وزیران په جړا شو لنډۍ مړ دی. یو وزیر پکې هوښیار غوندې وپوښتنه وکړه چې دا لنډۍ څوک دی؟ د بادشاه د زوی لنډۍ نامه ده که څه بلا ده؟ بادشاه نه یې پوښتنه وکړه چې صاحب دا لنډۍ څوک و؟ وی خبر نه یم، ښځې مې جړل چې لنډۍ مړ دی، زم په جړا شوم. بادشاه کور ته راغی، ښځې ته یې وی چې ښځې دا لنډۍ څوک دی؟ ټوله بادشاهي دې په جړا کړه، بیړه دې غرقه شوه. ویل زه څه خبره یم، خو د دوبي ښځه راله چې لنډۍ مړ دی، هغې جړل، زم په جړا شوم. د دوبي ښځه یې راوغوښته، ویلې خونه دې ورانه شه، دا لنډۍ څوک دی چې ټوله بادشاهي دې په جړا کړه؟ وی لنډۍ زما د مېړه خر و. نو وروره ګوادر چې دی هغه د دوبي خر دی. پته نه لګي چې ګوادر دی څه شی، خو ګوادر یې ورکو. هر یو سړي سهار اخبار اغستی او ګوادر یې ورکو او ګوادر یې ورکو. او ګوادر په کوټه کې یو ټوکړه ځای به یې امریکې له ورکو. ستا ټول ملک امریکې ته حواله شوی دی، خوار چې ته د ګوادر غم جاړې. ستا ټول ملک د امریکې دی که نه دی؟ ووایئ تاسو په ایمان ټول ملک دی د امریکې دی. نو ګوادر یې که ورکړی، پرون ستا په بډهبیره کې بیس ورکړی که نه ورکړی؟ د بډهبیرې بیس کې نن نه پورې آرمي والا مزې کوي، لګیا دي که نه دي کوي؟ ستا ایرفورس والا پکې مزې کوي که نه کوي؟ ګوادر یې ورکو، ګوادر یې ورکو. به اخبارونو والا دي صاحبه د بني اسرائیلو عذاب دی. سهار راپاسي داسې شی به پکې وګوري چې ټوله ورځ به خپل زخم سټي. په خبره به پوهېږي نه. کم شی چې ګران دی ته پرېږده، تھرو آؤٹ پاکستان دی قصدو کې پړه کې چې غوړي نه خورو، نه یې کوم. یو څو ورځې ته اوږې سره سور مرچکي ټکېدلي سره روټۍ وخوره او دا غوړي خوراک پرېږدئ، ته وګوره چې په خپله ارزانېږي که نه ارزانېږي. کم شی چې ګران دی ته پرېږده، ته وګوره چې ارزانېږي که نه ارزانېږي. خو چې کم شی ګران شي دا بدبخت قوم زیات نور ورپسې شي، شور جوړ کړي، اعلی په توت کې کښېني. عزیزانو عرض مې دا و چې څه به درته ووایم، والله زړه مې ستړی شو. د زړه داندرې مې بلکل مړاوې شو. رحمان بابا شعر دی وایي ته چې هره ګړی غم د سیمه او زر خورې، ته چې هره ګړی غم د سیمه او زر خورې، زه د هره ګړی وینم چې خپل سر خورې. عقوبت باد یو خڼ د سینې وځي، عقوبت بد یو خڼ د سینې وځي، ته چې تل په هر یو خاخ باندې سمر خورې. کچا تله د انصاف په لاس کې درکړه، نو خپل خر او د بل اسبه برابر کې. انصاف تله کچا لاس کې درکړه. یو سلور کتابه د اسمان نه نازل شوي، یو سلور په هغې کې سل چې دي هغه صحیفې دي او سلور کتابونه دي، تورات، انجیل، زبور او قرآن. دا سلور کتابه دي او سل صحیفې دي. 104 کتابه د اسمان نه نازل شوي. عزیزانو اوس دې ټکي ته سوچ وکئ چې هر یو صحیفه به چې یو پیغمبر ته راتله نو مکمله به جبرائیل علیہ السلام راوړه او پیغمبر ته به ورکړه چې ستا د پیغمبرۍ دا قانون دی، په دې ته ګوره او خپل نظام په دې چلاوه. صحیفو دور چې تیر شو څه وخت کې او د کتابونو دور راغې، نو تورات او انجیل، زبور، مکمل کتاب به جبرائیل راوړو او پیغمبر ته به ورکو چې دا ستا د پیغمبرۍ قانون دی، دې ته ګوره او خپل پیغمبري نظام په دې چلاوه. اخیری کتاب چې هغه انجیلو چې کوم عیسی علیه السلام ته ورکړل شوی، دینه بعد
سکم شپک سوا کالا پا دے منس کی تیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث شو او عمر سلویخ کالا شو دلتا یو دکار ٹھکے ووری چھے 1,24,000 پیغمبران ہوتا اللہ ماشاءاللہ پیغمبری بچے ورکڑے کے دن سلویخ کالا پس پا ورکڑے کے دن چه عمر بے سلویخ کالو تا ارسیدو نو بیا با پیغمبری ورطا ملاو داغی وجہ داوا چه دا بلوغ چه دے بلوغ سڑے چه بالغیگی نو دا پا دو قسمه دے یو جنسی بلوغ دے سورلس پینزلس کالا پس سڑے بالغ شی او یو عقلی بلوغ دے نو عقلی بلوغ چه دے اغا سلویخ کالا پس کی جنسی بلوغ 15-16 سال بعد اش او عقل چه کاملیگی او بالغیگی نو پسلویختم کال بالغ شی او کمال تا ورسی نو پیغمبری چونکہ ډیره میں ذمہواری وا نو اللہ بسلویخت کالا پس زکا ورکولا چه عقل کمال تا ورسی نو غینا بعد بیا ورتا بیا دا پیغمبری ذمہواری حوالا کر عزیزانو سلویخت کالو نا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا نزول قرآن شروش اس دا قرآن چی نازل دنو دا رمضان میاشتو او دا غزے کم زیو دا غزے چو غار حرا ورتوی پا مکم معظمہ کی پا منا کی او غر دے چی اغی غر تا غار حرا ہوئی پاس پسر کی دا غی او غار دے قدرتی دا سی جوڑ دے چی او غٹ کانے پی پروتے ہو دائیں بائیں کانی دی او منس کی سورنگ گوندے دے دا غار حرا پا دا سی زے کی دے چی تپ کی ناستے نو دا اغا زینہ بتا تا بیت اللہ شریف خکاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شپگ میاشتے پا دغ غار کی چلاو خورل بیسا خوراکی چو کور تا براغ دغ وقت کی مشر بی بی چی و بی بی خدیجت الکبرى رضی اللہ تعالی عنہ اغیب ورطا قجوری او ستوان دا دی غنمونا جوڑ شوی سپخت غندیوی دا او قجوری او با دا بے یورزان سر دا لسپنزل سورز خوراک او پا دغ غار کی بے دغ او خورو او بو گوٹ بے ورپسے کو ناستو دا اللہ پا ذکر کی بو مشغول شپگ میاش عزیزانو دا اللہ محبوب ترین انسان شپگ میاش تی پا غار حرا کی داغ خوراک قجوری او ستوان دی او بدی او انتظار کئی دا اللہ دا رضا او داغ شپگ وارا میاش تی رو جم دا تاسو دا رسول اللہ نا خلوی خلق نہیں کہ یہی چاچے دا قرآن انتظار کولو پا غار حرا کے ناستو او دا غنمو دا اربشو پخت بے خور او چی کجوری بے خوری او بے پیوس کلی تاسو دا غن لوی خلق کو نہیں تاسو دا جنگ بدر دا صحابو نا خلوی خلق نہیں کنا چی دا روجی میاشتا او دا عرف شکال میاشتا عرف شکال او دو صحابو یو کجور نیمکر دا او پا دو کسای پی روجنی ولی دا تاسو دا غن خلوی خلق نہیں کنا نو عزیزانو عرض میں داو چی کئی آغاز سے چی خدای تا منظور دا دے کائنات مالک صرف دا خدای ذات صرف پا دے روجہ کی کا خیالو کی دے ملیان ہم بدل جوڑ کری پا دے تراوو کی او پا دے ختمونو کی او سیب یو زینوزگاری کی پا بل زی اور منڈا کی ہو بل زینوزگاری کی پا بل زی اور منڈا کی دلتا ددرش پو ختم دے اولتا ددرش پو ختم دے لکا پا آرام کی نما ددرش پو پا ختمونو کار کی گی ددریش پونا چی ددری گھنٹو ختمو کیم خدای پی جندنیا واللہ کدی پریدی اول خو دې مسئلہ پتا ہوگا چې یو ختم پټول روزه کی سنت ده دا حافظان چې 15 شپږ ختمونه کوي دوی په نیت صحیح کیږي دا مسئله پختنه مو کوي یو ختم چې حافظو کی سنت ادا شو دویم ختم دریم سلورم پنځم چې کوي د پس بیا نیت صحیح کیږي کنه ځکه چې دا ختم د نفل او ستا ختم د سنت وي نو د سنت نیت په نفل پس کیږي چې زمان نیت د فرض او تارا پس د سنت استاموس کیږي یا ز سنت کوم او ترا پسې د فرض نیت ته استاموس کیږي نو یو هلم جوړ کړی دی چې به شیخان یو ګریم ګمنس کړی یو پلاني ځله ختم روانې مو ترا و روانې مو پلاني ځله په آرام کې تباله سټ کېږي چې امریکای نه کټ اف شي او د غار حرا غونډه دوربشو په ستوانو به وخت روم او د امریکای غنم بنخرم او امریکای سره تعلق نه ساتم ایران پخپل خدای ودرو نو چې امریکای سره کټاف وکړو کنه ایران خو تباه نشو ایران خو غرق نشو هغه ایران چې نن ته په پاکستان کې ورته کافر وې پیزوانه چوره امریکای ته دغه سفارتکار يرغمال کړیو او امریکا غونډه اړیانه کړو او علاج ولا نه ورته ته خو ټپی د انګريزانو ته خو پټی د انګريزانو ته خو د انګريز توخمه
نو عزیزانو عرض می داو چې په آرام کې نه ختمونو پسې ډیر ګرځي ما په اللهم دا روزنی سي او ما ته وایي او د غافزان چې دي دغه ډیر پرې دی ما خیال امراغه سجل ختم نیولې دي